अस्सलामुअलैकुम नन چې زمونږ کوم ټاپک دی نو هغه دی مونږ غزا لیپیډز ګوره دینه مخکې چې کوم دی مونږ کاربوهایډریټ وي او پروټین مو وي چې دا دواړه مونږ څه بایو مالیکیول او بل دریم نمبر چې کوم دی هغه مونږ چې کوم دی نو بایو مالیکیول د لیپیډ لومړی چې کوم بایو مالیکیول مونږ هغه مونږ څه کاربوهایډریټ دویم به کې مونږ څه پروټین او دریم نمبر چې کوم مونږ څه بایو مالیکیول ترډ بایو مالیکیول هغه چې کوم دی مونږ څه لیپیډ دی او تاسو ته ما ویل چې بایو مالیکیول چې کوم دی مونږ کوم مالیکیول دا وایو بایو مالیکیول مونږ هغه مالیکیول دا وایو چې کوم مالیکیول چې کوم دی مونږ په لیوینګ سیل کې یا په لیوینګ ارګانیزمز کې دننه ملاويږي نه ته مونږ بایو مالیکیول وایو صحیح ده نو مطلب دا دی چې دا کم کاربوهایډریټ چې مونږ ویا کم پروټین مو چوي او دا اوس چې کم لیپیډ وایو نو دا چې کم دی مونږ داسې مالیکیول دي مطلب بایو مالیکیول دا چې کم دی مونږ په لیوینګ سیل کې او په لیوینګ ارګانیزمز کې چې کم دی نو ملاويږي نو راځي دریم نمبر چې کوم مونږ څه بایو مالیکیول د لیپیډز نو نن به چې کوم دی مونږ په لیپیډز باندې ځان پوهیو چې دا لیپیډز چې کوم دی مونږ څه شي دی ښه نو مړی خبره خو پکې دا شوه چې لیپیډز چې کوم دی دا مونږ ترډ بایو مالیکیول دی مطلب دریم نمبر بایو مالیکیول دی صحیح ده او تاسو ته ما وویل چې بایو مالیکیول چې کوم دی نو څه ته وایي صحیح ده ښه اوس دا لیپیډ مونږ د څه نه جوړ دی مطلب په دې کې چې کوم دی مونږ دننه څه دي دا لیپیډ چې کوم دی په دې کې مونږ کاربن دی هایدروجن دی پکې او اکسیجن دی پکې اینډ سم فاسفورس اینډ سلفر مونږ چې کوم دی دا لیپیډ د کاربن هایدروجن او د اکسیجن نه جوړ دی او څه نه لیپیډ پکې مونږ داسې چای کې چې کوم دی مونږ فاسفورس او سلفر پکې چې کوم دی نو هم دي خو زیاتره چې کوم لیپیډ دی نو باقي کې چې کوم دی نو مونږ کاربن هایدروجن او اکسیجن خامخای او څه لیپیډ پکې داسې چای کې چې کوم دی مونږ دا فاسفورس او سلفر چې کوم دی نو هم ملاويږي نو د دې نه چې کوم دی مونږ دا لیپیډ جوړ دی او دا لیپیډ چې کوم دی دا مونږ هایدروفوبیک ان نیچر دی تاسو ته ما دې نه مخکې ویلي وه دا هایدروفوبیک مطلب دا دی کنه چې دې اوبو سره نه لګي د دې چې کوم دی نو اوبو سره دښمني نه یو ګوره هایدروفوبیک او بل چې کوم دی نو هایدروفیلیک هایدروفیلیک مطلب دا دی دا مونږ واټر لوینګ دی دې چې کوم دی نو اوبو سره لګي لکه دې نه مخکې پروټینو کې چې کوم دی نو مونږ د فاسفولیپیډ چې کوم دی نو هغه مثال اخیستو صحیح ده فاسفولیپیډ مونږ داسې لیپیډ دی چې په دې کې مونږ دوه ریجن ملاويږي چې یو ته مونږ هډ وایو او بل ته چې کوم دی مونږ ټیل وایو داسې دا دوه ریجن پکې مونږ ملاويږي یو هډ او بل چې کوم دی ټیل نو د دې چې دا کم هډ دی دا چې کوم دی نو مونږ واټر لوینګ دی مطلب دا دا مونږ هایدروفیلیک دی د دې چې کوم دی اوبه خوښې دي او دا کم ټیل چې دی دا هایدروفوبیک دی مطلب دا چې دې چې کوم دی نو اوبه نه دي خوښې دا چې کوم دی مونږ به نور ډیټیل سره ویلو نو دا هایدروفوبیک مطلب دا چې دې اوبه نه دي خوښې نه دا لیپیډ چې کوم دی نو دا مونږ سره د دې نیچر سره دا چې کوم دی مونږ هایدروفوبیک دی مطلب دا چې دې اوبو سره نه لګي د چاته دی لیپیډ ښه بل چې کوم دی دا لیپیډ مونږ انسالوبل ان واټر دا لیپیډ چې کوم دی دا مونږ نه حل کیږي دا چې کوم دی مونږ انسالوبل دي صحیح ده په اوبو کې چې کوم دی دا مونږ نه حل کیږي بټ سالوبل بس کې چې کوم دی نو حل کیږي ان آرګینک سالوینټس دا لیپیډ چې کوم دی دا مونږ څه پس کې حل کیږي دا چې کوم دی مونږ صرف په آرګینک سالوینټ کې چې کوم دی حل کیږي نور څه کې چې کوم دی دا مونږ نه حل کیږي دا چې کوم دی مونږ انسالوبل ان واټر دی مطلب دا دی چې دا په اوبو کې نه حل کیږي او ګوره تاسو ته ما وویل چې دا لیپیډ چې کوم دی دا مونږ هایدروفوبیک دی مطلب دا دی د اوبو سره نه لګي چې اوبو سره نه لګي دا مونږ په اوبو کې حل کیږي هم نه خو صرف چې کوم دی نو پس کې حل کیږي په آرګینک سالوینټ کې حل کیږي آرګینک سالوینټ مطلب دا دی کنه ګوره څنګه چې اوبه دي دا اوبه مونږ سالوینټ دی مطلب دا دی چې اوبو کې دننه چې کوم دی سيزونه حل کیږي نو دا شان په آرګینک سالوینټ کې چې کوم دی مونږ دا لیپیډ حل کیږي او په واټر کې چې کوم دی مونږ انسالوبل دی په واټر کې چې کوم دی مونږ دا لیپیډ نه حل کیږي ها لکه مثلا ګوره مونږ ایتر شو بنزین شو دا شان ډي ام اس او شو ډي ام اس او مطلب دا رګ نه ډي مطلب دا ډای میثایل سلفو اکساید ډای میثایل سلفو اکساید او دا شان موږ کولیسټرول وغیرہ شو دا چې کوم موږ څه څه دونه دا موږ آرګینک سالوینټ دي چې په دې کې موږ چې کوم لیپیډ حل کیږي صرف آرګینک سالوینټ کې نور چې کوم موږ لیپیډ چې کوم انسالوبل دي په واټر کې صحیح ده ها اوس دا لیپیډ چې کوم موږ هیټروجینیس ګروپ ته اوس د هیټروجینیس مطلب سره ګوره یو موږ هوموجینیس میکسچر او بل چې کوم موږ هیټروجینیس میکسچر هیټرو مطلب ډیفرنٹ او هومو مطلب سیم نو مطلب دا رګنا هوموجینیس میکسچر موږ هغه ته چې موږ داسې میکسچر چې پای کې موږ د سيزونه چې کوم نه مکمل حل شي او هیټروجینیس میکسچر چې کوم نه موږ هغه میکسچر ته وایو چې هغه کې چې کوم نه د سيزونه مکمل نه حل کېږي لکه دینه مخکې تاسو ته معنا مثال درکړو لکه موږ چې کوم نه چینی او براوالو لکه موږ خپل کې حل کو نه چې کوم نه مکمل حل کېږي نو دا موږ ته هوموجینیس میکسچر دی او هیټروجینیس میکسچر مطلب دا دی که ته براواله او شګراواله وغه ته په وبو کې واچو وی شرنګ حل کې خو چې یو سات تیر شي نه وغه ته دغه شان کې دی دغه شګه بچ کوم نه بیا وی کې مطلب دا چې دا نه حل کېږي نو دا لیپیډ چې کوم نه موږ ته کم یو ګروپ دی دا چې کوم نه موږ ته هیټروجینیس ګروپ دی مطلب دا چې دا موږ ته نه حل کېږي دا لیپیډ صحیح ها اوس ته لیپیډ چې کوم نه موږ ته کم یونټ لکه ګوره یونټ مطلب دا رګنا څنګه چې موږ کاربوهایډریټ وینو کاربوهایډریټ موږ
مونږ وایو دا مونږ د څه نه جوړ دی لکه مثلا فرکټوز شو ګلوکوز شو دی نه چې کوم دی مونږ سره کاربوهایډریټ جوړ دي دا چې کوم دی مونږ سره کاربوهایډریټ دی دا شان مونږ چې کوم دی نو پروټین وي پروټین مونږ وایو دا مونږ د څه نه جوړ دی دا مونږ د امینو اسید نه جوړ دی دا امینو اسید چې کوم دی دا مونږ یونټ دی د پروټین نو دا شان مونږ د لیپټ چې کوم دی نو کوم یونټس دي مطلب لیپټ مونږ د څه نه جوړ دی نه مونږ د فیټي اسید او د الکوهول او د دې نه علاوه پکې چې کوم دی نو نور میخه نو ګوره دا لیپټ چې کوم دی دا مونږ د مختلف قسمه ګروپونو کې ملاويږي لکه مثلا مونږ له فیټ شو آیل شو ویکس شو کولیسټرول شو سټیرایډ وغیرہ دا چې کوم دی نو مونږ ته ملاويږي ډیفرنٹ گروپس انوالو په دې کې چې کوم دی نو مختلف قسمه ګروپ چې کوم دی انوالو وي مطلب دا دی چې لیپټ مونږ ته چې کوم دی نو مختلف قسمه ګروپونو کې چې کوم دی نو ملاويږي ها په دې لیپټ کې چې کوم دی نو مونږ ته یو شی چې کوم دی دا ډېر زیات عام ملاويږي صحیح دا کامن پکې مونږ یو شی ملاويږي هغه مونږ څخه کم یو شی دی هغه چې کوم دی نو مونږ دا فیټي اسید دی دا فیټي اسید چې کوم دی نو مونږ ته کامن په لیپټ کې ملاويږي صحیح ده ها چې فیټي اسید مونږ ته کامن په لیپټ کې ملاويږي نو مطلب دا دی چې د فیټي اسید کردار چې کوم دی نو مونږ ته په لیپټ کې ډېر دی نو راځي چې اول فیټي اسید او پیژنو چې دا فیټي اسید چې کوم دی مونږ له څه شی دی فیټي اسید چې کوم دی دا مونږ له کمپوز مشتمل دی په څه باندې په هایدروکاربن باندې هایدروکاربن مطلب دا دی کنه هایدروکاربن دا چې کوم دی نو مونږ سره یو لوی چین دی چا د کاربن چې دی د پاس چې کوم دی نو هایدروجن ورسره اٹیچ دی ان ټرمینل کاربوکسیلیک گروپ د COOH مطلب دی کنه کاربوکسیلیک گروپ نو دا فیټي اسید چې کوم دی نو دا مونږ سره یو چین دی د کاربن چین دی چې دی نه یو خوا او بل خوا چې کوم دی نو مونږ سره هایدروجن دی نو په دې وجه باندې مونږ هایدروکاربن وایو ټرمینل کاربوکسیلیک گروپ او په دې کې چې کوم دی نو مونږ ځا کاربوکسیلیک گروپ دی ګوره د امینو اسید ته چې کوم دی تاسو ما ویل دي ته مونږ د امینو اسید اولې وایو نو امینو اسید مرتضی کوي چې امینو مطلب په دې کې چې کوم دی مونږ ځا امینو گروپ نو امینو مرتضی کوي او اسید مرتضی اولې وي ځکه چې په دې کې مونږ چې کوم دی نو کاربوکسیلیک گروپ نو په دې وجه باندې مو ته اسید وي نه غي ته مونږ امینو اسید وي او دا چې کوم دی نو مونږ د فیټي اسید دی نو په دې کې هم مونږ چې کوم دی نو کاربوکسیلیک گروپ دی دې ته مونږ ولې امینو اسید نه وایو نو دې ته ځکه مونږ امینو اسید نه وایو چې په دې کې مونږ چې کوم دی نو امینو گروپ نشته او چونګې کاربوکسیلیک گروپ پکې شته اسید پکې مونږ شته دا کاربوکسیلیک چې کوم دی دا مونږ سره اسید گروپ دی نو چونګې اسید پاکستان په دې وجه باندې ورته چې کوم دی نو مونږ فیټي اسید وایو ښه نو په دې باندې پوه شوې چې فیټي اسید چې کوم دی دا مونږ سره په هایدروکاربن باندې مشتمل دی مطلب دا دی چې په دې کې مونږ د کاربن چې کوم دی نو یو لوی چین دی چې هغې د پاسه چې کوم دی نو هایدروجن سي دی هغه ورسره اټیچ دی او اخره کې ورسره چې کوم دی نو کاربوکسیلیک گروپ چې کوم دی نو اټیچ دی ها اوس چې کله مونږ ځا کنټین ون اور مور ډبل بانډ ان دیئر چین چې کله مونږ ځا په دې چین کې راته اوس ما ویل هایدروکاربن چین چې کله مونږ ځا په دې چین کې څه چلی مونږ ځا یو یا د یو نه سیوا ډبل باندې چې کله مونږ ځا په دې چین کې یو یا د یو نه سیوا ډبل باندې په چین کې هغې ته مونږ څه وایو هغې ته چې کوم دی نو مونږ انسچوریټډ فیټي اسید وایو مطلب دا دی کنه چې مونږ د فیټي اسید هغه چین چې پای کې مونږ سره یو چې کوم دی نو ډبل باندې یا چې کوم دی یو نه سیوا ډبل باندې هغې ته چې کوم دی مونږ کم یو فیټي اسید وایو هغې ته چې کوم دی نو مونږ انسچوریټډ فیټي اسید وایو صحیح ده ها نو چې کله ورته مونږ انسچوریټډ فیټي اسید وایو نو مطلب دا دی کنه چې کین ایډ مور هایدروجن اټم په دې کې به چې کوم دی نو مونږ سره نور هایدروجن اټمز بس کېږي او به چې کوم دی مونږ سره شاملېږي نور هایدروجن اټم به چې کوم دی مونږ ته په دې چین کې چې کوم دی ایډ کېږي د څه د وجې نه د ډبل بانډ د وجې نه ځکه چې په دې چین کې چې کوم دی مونږ سره ډبل بانډ دی چې ډبل بانډ دی نو په هغې په وجه باندې به څه چل کېږي په هغې کې به چې کوم دی نو مونږ نور هایدروجن اټم به چې کوم دی ایډ کېږي او شاملېږي به صحیح ده ها نو دا خو مونږ ووایي چې کله مونږ په چین کې د یو یا د یو نه سیوا ډبل بانډ نو پای کې به دا چل کېږي اوس که تا خره چې کوم دی نو داسې چین بل کیس لکه مطلب دا مونږ ته کیس 1 شو صحیح ده او دا مونږ چې کوم دی نو کیس 2 شو اوس چې کله تا خره داسې کیس راشي چې پای کې مونږ سره کنسسټ اف تھرو آؤٹ سنگل بانډ بټوین کاربن اټم چې داسې چینی تاخه د فیټي اسید چې پای کې کلا سنگل بانډ مونږ سره د کاربن اټم په مینس کې کوم کاربن اټم یې ګندا سماو چې د کې د کاربن اټم چې کوم نه یو لوی چینی هایدروکاربن او یو طرف ته بل طرف ته وسه چې کوم نه هایدروجن انختی نو چې کله تاخه د فیټي اسید داسې چینی چې پای کې ډبل بانډ سره یې نه هغه کې چې کوم نه صرف سنگل بانډ نو چې کله پکې سنگل بانډ نو بیا بس چل کېږي نو په ډبل بانډ کې مونږ وې چې د کې can add more hydrogen atom په دې کې به چې کوم دی نو مونږ سره هایدروجن اټم چې کوم دی نو شاملېږي خو چې کله سنگل بانډ نو بیا به چې کوم دی نو په دې کې مونږ سره هایدروجن اټم چې کوم دی نو نه شاملېږي نو ته دلته کې لیکلی شي چې can not add more hydrogen atoms
نو بیا پکې چې کوم دی نو دې کې مونږ نور هایدروجن اټم چې کوم دی نو هغه پکې مونږ څه کېږي هغه پکې چې کوم دی نو مونږ بیا نه ایډ کېږي چې کله مونږ د فیټي ایسډ په چین کې چې کوم دی کله سنگل باندې چې سنگل باندې نو بیا پکې چې کوم دی نور هایدروجن اټم چې کوم دی نو نه ایډ کېږي او چې کله مونږ ډبل باندې هغه یو ډبل باندې او یو نه سیوا ډبل باندې نو هغه کې بچ کوم دی نو مونږ هایدروجن اټم چې کوم دی هغه پکې مونږ ایډ کېږي هغه پکې چې کوم دی نو مونږ شاملېږي ښه اوس ته د فیټي ایسډ چې کوم دی نو مونږ جنرال فارمولا سره فیټي ایسډ چې کوم دی نو مونږ جنرال فارمولا دا CnH2nO2 په دې کې چې کوم دا n نه کنده مونږ سره بار استعمالي کی دا چې کوم دا مونږ نمبر اف کاربن اټم دی چې څومره کاربن مونږ سره هغه مونږ د n په ځای لیکو وګوره تاسو ته مثال درکوم غواړم لکه مونږ دا کم یو ایسډ لیکل دا چې کوم دا مونږ سره پالمیټک ایسډ نو کته خیال وکړئ په پالمیټک ایسډ کې چې کوم دا مونږ دا 16 کاربن دی 32 پکې هایدروجن دی او 2 پکې اکسیجن دی نو ګوره دې فارمولې ته خیال وکړه په دې کې مونږه چې کوم نمبر اف کاربن سره دی هغه مونږه 16 دی نو تراشه د n په ځای چې کوم نو 16 فوټ کا نو دلته د n په ځای 16 فوټ کا نو هغه چې کوم نو 16 کاربن شو دلته کې چې کوم نو د n په ځای 16 فوټ کا هغه 16 چې کوم مونږه د 2 سره ملټیپلای کو نو سبا دې جوړ شي 32 به دې جوړ شي نو مطلب دا دی چې مونږه سبا کې چې کوم هایدروجن سره دی هغه پکې چې کوم مونږه 32 دی او اکسیجن هغه چې کوم په خپل ځای باندې کوم مونږه د 2 اکسیجن ناله نو د n مطلب د نمبر اف کاربن اټم نو دا چې کوم مونږه جنرال فارمولا را فیټي ایسډ ښه اوس چې مونږ څه کم سمپل فیټي ایسډ دی هغه مونږ څه کم یو دی سمپل فیټي ایسډ از ایسیټیک ایسډ دا ایسیټیک ایسډ چې کوم دا مونږه سمپل فیټي ایسډ دی د دې چې کوم مونږه سټرکچر څنګه دی هغه چې کوم مونږه داسې CH3 او بل پکې چې کوم مس کې باند دی کاربوکسیلیک گروپ ته پکې مونږه وګورئ د دې په مس کې چې کوم مونږه سنگل باند دی نو چې په دې کې مونږه سنگل باند نه دا چې کوم مونږه کم یو فیټي ایسډ دی نو دا چې کوم مونږه انسچوریټډ نه دی ځکه چې په انسچوریټډ کې چې کوم مونږه ډبل باند دی دا چې کوم مونږه سچوریټډ فیټي ایسډ د ګوره تاول دې طرف ته ګوره یوې مونږه چې کوم نو سچوریټډ فیټي ایسډ نو سچوریټډ فیټي ایسډ چې کوم مونږه هغه فیټي ایسډ دی چې په دې کې چې کوم مونږه سنگل باند دی سنگل باند او انسچوریټډ فیټي ایسډ چې کوم مونږه هغه فیټي ایسډ دی unsaturated fatty acid چې کوم مونږه کم فیټي ایسډ دی چې باقي کې چې کوم مونږه ډبل باند دی ډبل باند فیټي ایسډ خو کم فیټي ایسډ دی هغه چې کوم مونږه unsaturated fatty acid دی چې کله پکې ډبل باند دی نو وګوره دا مونږه فیټي ایسډ دی ایسیټیک ایسډ چې کوم مونږه فیټي ایسډ دی کم یو فیټي ایسډ دی سمپل فیټي ایسډ دی خو کم یو دی unsaturated دی او سچوریټډ دی نو وګوره دا چې کوم مونږه سچوریټډ دی ځکه چې په دې کې چې کوم مونږه سنگل باند نه ها اوس موست کامن سچوریټډ فیټي ایسډ از palmitic acid اوس د palmitic fatty acid چې کوم مونږه سټرکچر څنګه لندا چې کوم مونږه د palmitic fatty acid چې کوم سټرکچر دی او دا چې کوم مونږه سم مالیکولر فارمولا دا مطلب دا مالیکولر فارمولا چې دا مونږ د ایکچوال نمبر اف اټم شو کوي مطلب دا دی دا مونږ د اټمونو چې کوم ایکچوال نمبر شو کوي نو ګره په دې کې چې کوم مونږه 16 اټم دی د کاربن په دې کې مونږه چې کوم 32 هایدروجن اټم دی او په دې کې چې کوم مونږه 2 اکسیجن اټم دی دا مونږه سم مالیکولر فارمولا دا او امپیریکل فارمولا به چې کوم شي امپیریکل فارمولا ای مطلب امپیریکل او د ام مطلب فارمولا نو امپیریکل فارمولا به مونږ څه نو ګوره امپیریکل فارمولا تاسو ته ما دینه مخکې ملو چې کله مونږ خلک چې کوم نو سمالست ریشو چې کوم د اټم شو کوي څومره چې مونږ سره نمبر اف اټم دی کنه دا سمالست ریشو چې کوم نو مونږ څوک شو کوي هغه مونږ امپیریکل فارمولا شو کوي دا ګوره په دې کې چې کوم نو مونږ را څومره چې کوم د اټم دی کاربن اټم به چې کوم نو مونږ 16 دی او د هایدروجن اټم به چې کوم نو مونږ 32 دی او اکسیجن اټم به چې کوم نو مونږ سره کې 2 دی نو ګوره دا چې کوم نو مونږ سره مالیکولر فارمولا دا مطلب دا چې دې چې کوم نو مونږ د اټمونو تعداد چې کوم نو شو کړل دي چې څومره ایکچوال نمبر اف اټم دی په دې کې صحیح ده او چې کله مونږ له سمالست ریشو چې کوم نو شو کړل د اټمونو هغه ته مونږ امپیریکل فارمولا وایو نو ګوره چې کله مونږ دا سمبل کو لکه ګوره 8 دونه 16 شو 16 دونه 32 شو 1 دونه 2 شو نو ګوره دا 8 ریشو 16:1 ناله نو مطلب دا رې کنه چې څومره کاربن دی په دې کې مونږه چې کوم نو اته کاربن دی هایدروجن به کې صورت دی هغه په کې چې کوم نو مونږه 16 دی او اکسیجن به کې صورت هغه په کې چې کوم نو مونږه یو دی نو دا دې مونږه څه شو دا چې کوم نو مونږه امپیریکل فارمولا شو امپیریکل فارمولا مونږه شو
C8 हाइड्रोजन पके 16 शो हगा पके चिकम देन 16 शो यौ पके चिकम देन ऑक्सीजन शो दाय चिकम देन मुंगा से एम्पिरिकल फार्मूला दचा द पाल्मेटिक एसिड औ दाय चिकम देन मुंगा सा मॉलिक्यूलर फार्मूला दा औ दाय चिकम देन मुंगा स्ट्रक्चर फार्मूला दा उसको दा स्ट्रक्चर फार्मूला देता उस जोड़ों करन तासो बदी मन पोषे दा चिकम देन मुंगा संग स्ट्रक्चर फार्मूला ला मतलब दाले चे पाल्मेटिक एसिड चिकम देन मुंगा स्ट्रक्चर फार्मूला चिकम देन संग रगोरा पर पाल्मेटिक एसिड के चिकम देन मुंगा सा नंबर ऑफ कार्बन एटम सोरा दी दा चिकम देन मुंगा 16 दी दा चिकम तो उस मारे कना 16 नंबर ऑफ कार्बन एटम राजिल का गोरा दी तम ख्याल होगा कना यो कार्बन चिकम देन का मुंगा 10 सही रहा उसो गोरा दा 14 चिकम देन दा देसर मल्टीप्लिकेशन के दे और पदे के दे तो चिकम दा 14 मुंगा देसर मल्टीप्लाई को दा 28 सी और चिकम देसर मल्टीप्लाई को दा मुंगा 14 सी नो गोरा यो कार्बन चिकम देन मुंगा दाव और 14 कार्बन दा 15 सो और यो कार्बन दा 16 सो नो पाल्मेटिक एसिड के चिकम देन मुंगा सोमरा कार्बन दी मुंगा चिकम देन 16 कार्बन दी नो गोरा संग स्ट्रक्चर पर मुंगा चिकम देन पाल्मेटिक एसिड राजिन तास तमावी च पदे के मुंगा चिकम देन सोमरा कार्बन दी 16 कार्बन दी नो बने चिकम देन ता 16 कार्बन चिकम देन जोड़ का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 उगरा दा चिकम देन मुंगा 16 कार्बन जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 दा 16 चिकम देन दा मुंगा सा कार्बन जो हाइड्रोजन मा चिकम देन का मुंगा उस पर कार्बन मान चिकम देन लगाओ दा सियो ख्वाबल चिकम देन लगाओ कार्बन जो यो बच चिकम देन मुंगा दे तरफ तब मुंगा सा OH लगी सॉरी नल्ला के चिकम देन गलत शुम ओगोरा बाखिरा के चिकम देन मुंगा सा कार्बोक्सिलिक ग्रुप ते मतलब दारे सीधे कार्बन सा चिकम देन से अटैच दे ऑक्सीजन वसा चिकम देन डबल बॉन्ड के अटैच दे और OH वसा चिकम देन अटैच दे दल तक के वसा चिकम देन पर डबल बॉन्ड माने चिकम देन सा अटैच दे ऑक्सीजन वसा चिकम देन अटैच दे और OH वसा चिकम देन आखिर के अटैच दे दा चिकम देन मुंगा सा कार्बोक्सिलिक ग्रुप ते सही दा सीधा मुंगा सा पदे चेन के चिकम देन आखिर के दे लोगोरा मुंगा पके चिकम देन स्पार्स पके सिसु स्पार्स पके मुंगा चिकम देन कार्बन शो मतलब 16 पके मुंगा कार्बन शो और दा दो पके ओगरा मुंगा चिकम देन ऑक्सीजन दा कार्बोक्सिलिक ग्रुप के मुंगा कम ऑक्सीजन ने नागा चिकम देन मुंगा दिल तलाले नो ओगोरा दा दे चिकम देन मुंगा सा फार्मूला शो स्ट्रक्चर फार्मूला शो द चा द पाल्मेटिक एसिड चिकम देन मुंगा स्ट्रक्चर फार्मूला शो दा नो ओगरा कदा ख्याल करे नो बदे के चिकम देन मुंगा डबल बॉन्ड निश्ते बदे के चिकम देन मुंगा टोल सिंगल बॉन्ड जे सिंगल बॉन्ड ना पाल्मेटिक एसिड चिकम देन मुंगा सा कम फैटी एसिड दे दा मुंगा सैचुरेटेड फैटी एसिड दे और तास तमावी जे सैचुरेटेड फैटी एसिड के चिकम देन मुंगा सिंगल बॉन्ड नो गोरा पदे टोल चेन के चिकम देन मुंगा सिर्फ सिंगल बॉन्ड पदे के चिकम देन मुंगा डबल बॉन्ड निश्ते के चरी पदे के मुंगा चिकम देन डबल बॉन्ड होते कार्बन पखपला के दा चिकम देन मुंगा दा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो नो चुंगी दा मुंगा सैचुरेटेड फैटी एसिड दे से दा पाल्मेटिक एसिड नो पदे के चिकम देन मुंगा डबल बॉन्ड निश्ते कार्बन पमियस के रे कार्बन पमियस के चिकम बॉन्ड ने लगा चिकम देन मुंगा टोल सिंगल बॉन्ड ने दिखा उस चिकल मुंगा डबल बॉन्ड राशि ता तमावे चिकल डबल बॉन्ड राशि ना गीता चिकम दे मुंगा अनसैचुरेटेड वायु अनसैचुरेटेड फैटी एसिड चिकम देन मुंगा कम फैटी एसिड ता वायु चिकल मुंगा सा पाई के चिकम देन डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड चिकम देन का मुंगा से यवी औ कदे यौ न सी वाई हो च डबल बॉन्ड प चेन के मुंगा सा द फैटी एसिड प चेन के ना गीता चिकम देन मुंगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड चिकम देन वायु नोस गोरा चिकल ता खसा यौ डबल बॉन्ड प फैटी एसिड चेन के ना गीता चिकम देन मुंगा ओलिक एसिड वायु और चिकल पके डबल बॉन्ड मतलब चे दो बांडू नहीं पके दो बांडू ना पके डबल ही नागे ता चिकम देन मुंगा लिनोलेक एसिड वायु और चिकल पके द्रे डबल बांडू ना पके खो चे द्रे डबल बांडू नहीं पके नागे ता चिकम देन मुंगा लिनोलेनिक एसिड वायु नो गोरा चिकल मुंगा सा फैटी एसिड के चिकल यौ डबल बॉन्ड नागे ता मुंगा ओलिक एसिड वायु आ चिकल पके मुंगा दो डबल बॉन्ड नागली नागे ता चिकम देन मुंगा लिनोलेनिक एसिड वायु आ चिकल पके मुंगा द्रे डबल बॉन्ड नागली नागे ता चिकम देन मुंगा लिनोलेनिक एसिड वायु और दा चिकम देन मुंगा सा कम फैटी एसिड दे दा चिकम देन मुंगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड दे ओली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड दे जगह च पदे के चिकम देन मुंदा डबल बॉन्ड में आवेगी सही हा उस तदी बच चिकम देन मुंगा सा मॉलिक्यूलर फार्मूला संगई एम्पिरिकल फार्मूला बे संगई और स्ट्रक्चर फार्मूला बे संगई नो गोरा दा चिकम देन मुंगा तदे
مالیکولر فارمولا ده. مطلب دا چې مونږ د اټم چې کوم تعداد لري هغه چې کوم ده مونږ د اکچوال نمبر چې کوم ده شو کړی چې په دې کې چې کوم ده نو څومره اټم دي. نو ګوره په دې کې چې کوم ده مونږ سره 18 کاربن اټم دي، 34 پکې هایدروجن اټم دي او 2 پکې چې کوم ده نو اکسیجن اټم دي. دا پسې کې دا په اولیک ایسډ کې اولیک ایسډ څه شی دی مونږ دا چې کوم ده مونږ یو فیټي ایسډ دی، کوم یو فیټي ایسډ دی انسچوریټډ فیټي ایسډ دی. بیا په انسچوریټډ فیټي ایسډ کې دا چې فیټي ایسډ دی چې په دې کې مونږ چې کوم ده نو یو ډبل بانډ ملاويږي. صحیح ده ها. نو اولیک ایسډ چې کوم ده نو مونږ دا مالیکولر فارمولا ده او د لینولیک ایسډ چې کوم ده مونږ دا مالیکولر فارمولا ده او د لینولینیک ایسډ چې کوم ده مونږ دا یو مالیکولر فارمولا ده. اوس پته دی چې کوم ده امپیریکل فارمولا څنګه شي. نو تاسو ته ما وی چې مالیکولر فارمولا خو چې کوم ده مونږ د اکچوال نمبر اف اټم شو کوي او امپیریکل فارمولا چې کوم ده مونږ د اټم سمپلس ریشو چې کوم ده شو کوي. نو چې کله مونږ د دې اټمونه سمپل کو نو هغه مونږ چې کوم ده امپیریکل فارمولا شو کوي. تاسو ما دې نه مخکې چې کوم ده نو په دې معنی پویم کوي دا دغه چې کوم دغه پالمیټک ایسډ چې مونږ څه کوم دغه امپیریکل فارمولا ما تاسو ته راو باسه چې څنګه به راو باسه. خیر ته دې نه هم چې کوم ده ته یو امپیریکل فارمولا راو باسم چې تاسو په چې کوم ده نو اسانتیا سره پوه شئ او ځین ته مو چې کوم ده نو پروز وکړه. په دې کې مونږ چې کوم ده نو څومره کاربن اټم دي 18 پکې کاربن اټم دي. صحیح ده. هایدروجن پکې 16 دي 34 دي پکې مونږ ښه او اکسیجن پکې چې کوم ده نو مونږ ښه 2 دي. نو څو دا چې کوم ده ته تقسیم کړو ګوره 9 दूनी 18 شو ریشو دې چې کوم ده نو په دو کې ضرب کنه 1 दूना 2 شو او 1 هغه ته تل شو 14 شو نو 7 दूना 14 اندازې کوم ده 17 نه او 1 दूना 2 نو ګوره دا چې کوم ده مونږ ته د امپیریکل فارمولا ده. نو څنګه به امپیریکل فارمولا کاربن پکې چې کوم ده اوس مونږه 16 شو کاربن پکې چې کوم ده نو 9 شو او 17 پکې چې کوم ده نو مونږه سره هایدروجن شو او اکسیجن پکې چې کوم ده نو مونږه سره یو شو. نو دا چې کوم ده دا مونږه سره امپیریکل فارمولا شو. امپیریکل فارمولا شو مونږه دا چې کوم ده د چا امپیریکل فارمولا شو دا چې کوم ده نو مونږه ته دی یو امپیریکل فارمولا شو د اولیک ایسډ. دا شان درې نورم چې کله دا نمبر اف اټم ته چې کوم ده نو سمپل کې نه دا خزه چې کوم ده نو امپیریکل فارمولا راوځي او دا چې کوم ده مونږه سره مالیکولر فارمولا دي. تاسو ته ما وې چې دې مونږ د اټمونو تعداد چې کوم ده نو شو کړی دی چې بده کې څومره اکچوال نمبر اف اټم دي. ها اوس پر دې چې کوم ده نو سټرکچر فارمولا څنګه نو ګوره د دې چې کوم ده نو سټرکچر فارمولا چې کوم ده دې په شان ده د پالمیټک ایسډ دا چې کوم ده مونږ سره پالمیټک ایسډ دی د دې په شان سټرکچر فارمولا ده ته دې درې واړو خو فرق پکې سره په دې کې چې کوم ده نو مونږ صرف سنگل باندې او په دې کې چې کوم ده مونږ ډبل باندې راځي. نو که دا اوس تاسو دا شان جوړوم نو دې نه بچ کوم ده ټول بورډ ډکیږي. صحیح ده. او صرف په دې باندې مودوره پویون چې وګوره دا چې کوم ده مونږ دا سټرکچر فارمولا ده مطلب دا په اولیک ایسډ کې مونږ چې کوم ده نو یو ډبل باندې نو ته دې په سټرکچر فارمولا کې بچ کوم ده مونږ صرف یو ډبل باند راځي. نو وګوره دا چې کوم ده مونږ ته دې سټرکچر فارمولا ده. صحیح ده. دا چې کوم ده مونږه سټرکچر فارمولا ده خو ګوره په دې کې چې کوم ده څومره ډبل باند دي په دې کې چې کوم ده صرف یو ډبل باند دی. وګوره یو پکې چې کوم ده مونږه صرف ډبل باند راغلی دی. نو ګوره چې کله مونږه یو ډبل باند راغلی نه هغې ته مونږ اولیک ایسډ وایو. دا چې کوم ده مونږه د اولیک ایسډ چې کوم ده نو سټرکچر فارمولا ده. دغه شان چې کوم ده نو مونږه سره د لینولیک ایسډ چې کوم ده نو سټرکچر فارمولا څنګه ده دغه هم چې کوم ده دغه شان نو په هغې کې چې کوم ده نو مونږه سره 2 ډبل باند دي. صحیح ده. وګوره یو ډبل باند دا دی یو چې کوم ده دا دی او مونږ دلته ووایو چې دا چې کوم ده مونږه ډبل باند دی. دغه شان مونږه چې کوم ده نو لینولینیک ایسډ چې کوم ده نو په دې کې مونږه دا 3 ډبل باند دي مطلب درې پکې چې کوم ده مونږه ډبل باندونه دي. نو ګوره یو ډبل باند پکې چې کوم ده مونږه دا دی بل ډبل باند پکې چې کوم ده مونږه دا دی او بل ډبل باند پکې چې کوم ده هغه مونږه دا دی. نو ګوره درې پکې چې کوم ده مونږه سره ډبل باند شو. ته دې تاسو ته ما وایي که سټرکچر چې کوم ده دغه شان جوړی نو هغې نه چې کوم ده بیا ټول بورډ ډکېږي. نو دا مې چې کوم ده تاسو صرف دغه شان ساده غونډې پوه کړئ. صحیح ده چې په اولیک ایسډ کې چې کوم ده مونږ یو ډبل باند دی نو وګوره دا پکې چې کوم ده مونږ یو ډبل باند دی نور پکې چې کوم ده سنگل باندونه دي. او په لینولیک ایسډ کې چې کوم ده مونږ 2 ډبل باند دی. وګوره یو ډبل باند دا دی بل ډبل باند دا دی. او په لینولینیک ایسډ کې چې کوم ده مونږ 3 ډبل باند دی یو دا دی یو دا دی یو دا دی. نو وګوره دا مونږ سره فیټي ایسډ دی اصل کې دا اولیک ایسډ لینولیک ایسډ او لینولینیک ایسډ دا چې کوم ده مونږ سره فیټي ایسډ دی. حکم فیټي ایسډ دی دا چې کوم ده مونږ سره انسچوریټډ فیټي ایسډ دی. ولې انسچوریټډ فیټي ایسډ دی ځکه چې په دې کې چې کوم ده مونږ سره ډبل باند ملاويږي. اوس کته دې ته د خیال وي کنه ته دې امپیریکل فارمولا ته نو ګوره په دې کې چې کوم ده نو ټول سیم دي. دا کاربن هم پکې سیم دي او د اکسیجن هم پکې سیم دي. خو صرف د هایدروجن چې کوم تعداد دی نو دا پکې مونږ سره کم شوی دی. چې کله پکې مونږ سره یو ډبل باندونه 34 هایدروجن چې کله پکې مونږ 2 ډبل باندونه شو نو 32 شو او چې کله پکې مونږ 3 ډبل باندونه شو نو بیا پکې چې کوم ده مونږ 30 شو. نو مطلب دا چې کله یو ډبل باند سی واکېږي نو دا چې کوم ده 2 هایدروجن چې کوم ده هغه کمیږي. دا ګوره تاسو په کوم کنه په یو کاربن باندې کوم ده مونږ څومره باندونه په یو کاربن باندې کوم ده نو سلور باندونه. صحیح ده. یو دی خو یو دی خو یو دی خو یو دی خو سلور باندونه. صحیح ده. اوس چې کله ته 2 کاربن نه والی نو په دې معنی بیا چې کوم ده نو 100 باندونه شي. نو ګوره
په یو کاربن چې کله مونږ غساو پای باندې سلور بانډونه او چې کله مونږ وسره بل کاربن نو واغسنو پای بل کاربن باندې سلور بانډونه نه دي پای بل کاربن باندې کوم نه مونږ غسا درې بانډونه دي نو ګور مونږه پکې چې کوم نه یو باند کم شو دا شان کته وسره چې کوم نه بل کاربن ولګي نو په بل کاربن باندې مونږه چې کوم نه سلوري خو دې باندې چې کوم نه بیا درې رال نو ګور تاسو ته ما وی کنه په یو کاربن باندې کوم نه مونږه څومره بانډونه په یو کاربن باندې کوم نه مونږه سلور بانډونه نو ګور دا خو چې کوم نه مونږه درې کاربن دي نو په کار داو بیا چې مونږه غسا په یو کاربن باندې سلور بانډونه نو په دې باندې دا ټوټل بانډونه سوره پکارو هغه کې چې کوم نه مونږه بیا 12 پکارو 12 بانډونه چې کوم نه بیا مونږه پکارو او کوتوز باندې دا مونږه 12 بانډونه نه دي ګوره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دا چې کوم نه مونږه ګوره 10 بانډونه دي دا آسان کته دې چې کوم نه یو بل کاربن ورسره چې کوم نه باند کی نو ګورو سره شو 10 11 12 13 نو اوس پکې چې کوم نه 13 باندې او کدا شان مونږ چې کوم نه یو کاربن باندې چې کوم نه سلور باندونه لګاو نو بیا چې کوم نه 16 راځي نو ګورا چونګه بده کې مونږ سنگل باند اچول دي نو ګورا مونږ پکې چې کوم نه یو کاربن چې کوم نه کمیږي صحیح دا سوري کاربن نه هایدروجن چونګه دې سره چې کوم نه هایدروجن ورسره چې کوم نه ختی دي کنه اٹیچ ورسره هایدروجن ورسره چې کوم نه باند جوړ کړي کنه نو ګورا یو هایدروجن پکې چې کوم نه کمیږي دا شان کته ورسره بل کاربن لګي نو وګورا بیا چې کوم نه سوره باندونه شو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 چې کوم نه باندونه شو مطلب دا وسه چې کوم نه دې تر هایدروجن دي صحیح ده دا څه چې کوم نه هایدروجن باندې نو ګور په 5 کاربن باندې کوم نه ټوټل څومره باندونه دي په دې باندې کوم نه ټوټل 16 باندونه دي او ګور کته چری دا کاربن چې کوم نه بیا لول تا ما وي چې په یو کاربن باندې کوم نه سلور باندونه نو په 5 کاربن باندې کوم نه دا څومره باندونه شي نو پای باندې چې کوم نه تاسو به 20 باندونه راځي او دا خو چې کوم نه 16 دي نو اول 16 دي ځکه چې د په میاس کې چې کوم نه سنگل باند جوړيږي چې سنگل باند جوړيږي دا په وجه باندې چې کوم نه موږ هایدروجن چې کوم نه کمیږي نو څنګه آل ته کې خدا تاسو ته ما سنگل مثال لرګم دا شان ډبل باند نو چې ډبل باند د په میاس کې جوړيږي نو بیا چې کوم نه موږ دوه هایدروجن چې کوم نه کمیږي نو لمغه یو ډبل باند نن دلته چې کوم نه موږ 34 دي صحیح ده دلته کې دوه ډبل باندونه دي نو دلته کې موږ 32 دي نو ګوره دوه هایدروجن اټم چې کوم نه هغه موږ کم شوی دي دا شان دلته کې چې کوم نه موږ درې ډبل باندونه دي نو ګوره دلته کې چې کوم نه موږ سلور کاربن اټمونه چې کوم نه سوري سلور هایدروجن اټم چې کوم نه هغه موږ کم شوی دي د لومبني نه ګوره لومبني کې چې کوم نه موږ 34 هایدروجن اټم چې کله پکې موږ ډبل باند پکې دوه را لل کنه بیا پکې چې کوم نه موږ 32 شو دوه هایدروجن بګی چې کوم نه موږ کم شو او هغه تاسو ته ما و چې د هایدروجن چې کوم نه د موږ څنګه کمیږي او چې درې ډبل باندونه پکې رالل نو بیا پکې چې کوم نه هایدروجن اټم پکې چې کوم نه نور هم کم شو دا پکې چې کوم نه موږ 30 شو نو دا شان چې څومره تاسو چې کوم نه ډبل باند سی واقعي نو یو ډبل باند په وجه باندې چې کوم نه موږ دوه هایدروجن اټم چې کوم نه دا کمیږي ها نو می ساتم چې بدلنه خبرو باندې پوښی وی چې د لیپټ چې کوم نه موږ څه شه دي او بیا چې کوم نه فیټي ایسډ څه شه دي او بیا انسچوریټډ او سچوریټډ فیټي ایسډ چې کوم نه غسه تا وي په دې باندې چې کوم نه پوښی وی څنګه چې تاسو هغه ویډیو په سٹارټ کوی چې لیپټ چې کوم نه موږ مختلف قسمونه دي ان شاء الله هغه چې کوم نه ورپسې نیکسټ ویډیو کې چې کوم نه ډیسکس کوو نو می ساتم چې د پوینټس باندې چې کوم نه پوښی دا پوینټس پر چې کوم نه کلیر شي بیا هم چې تاسو پوینټس کلیر نه نو په کمنټ سیکشن کې ویل شي بلې ویډیو راتلو پورې موږ اجازه راکړئ او ما غلای نه لل بلاغ جزاکم الله خیر و احسن الجزاء